جی لیدونکو د خیبر سحر او خیبر ټیلنټ هانټ کې زمینه شمس خپل لیدونکو ته بیا هرکلی او ستړي مشي وایم چې د نینا خان او د نور بنګش او د اسد خان چې د کوم ایکټینګ و تاسو وکتلو کوم ایکټینګ و کوم هوسټینګ و کوم سنګینګ و هغه تاسو وکتلو دلته لا هوسټینګ هم پاتې دی جی خو سباخاني له موږ موقع ورکړی چې سباخاني یو ښه کوربنه جوړېدل غواړي نو آیا هغه ګټس یا هغه سکلز په دې کې موجود دي او که نه دي هغه به چې کله اوس دي تاسو ته پرفارمنس کوي پس د هغې به پته لګي صحیح ده سباخاني ریډي یې السلام علیکم زیم سباخانی تاسو مورنینګ شو ته نن او کو هیڅ خبره نه ریلیکس زه سباخاني تاسو وکړه ما ایکسپوز کړی دی که نه او پلیز لکه کې داسې وکړه چې ته دا خلک تا ته ناست دي او دا ټول تا ته ګوري نو که ته کې یو مسټیک کړې نو دا خلک تا پوینټ نوټ کوي خو که ته یو ښه خبره کوې هغه ته اپریشیټ کوي السلام علیکم زیم سباخانی زه نن مورنینګ شو السلام علیکم زیم سباخانی او ما نن راوړی دا خیبر سهار او موږ سره نن خوږه مېلمانه راغلي دي هغه چې زه ورنه تپوس کوم چې هغه څه جوړېدل غواړي او مخ ته تلنې دپاره څه کوي نو موږ سره دا نینا خان او هغه نور بنګش او اسد خان نو نینا خان ته څه جوړېدل غواړي جی زه ایکټینګ کول غواړم یو ښه ایکټره جوړېدل غواړم ښه او نور بنګش ته زه یو ښه هوسټ جوړېدل غواړم او خیبر مینجمنټ ته هم دا ریکویسټ کوم چې ما ته موقع راکړي چې زه یو ښه هوسټ جوړ شم او اسد خان زه خو هوسټ جوړېدل غواړم خو فری هولډ چې ما څوک ایسارئ نه چې خپلې خبرې ښه صفا کوم او ایکټینګ ته مې شوق دی او که مینه شمس پاس کړم خو بیا ټیک ته او که نی نو بس بیا به ګرځم دغه شان ښه صحیح بیا ده سوالونه مینتونه به ورته کوم خو چې ستاسو غوندې هوسټ راشي او دغه شان خبرې کوي نو بیا ماته هم حوصله پیدا کېږي موږ ته ستاسو له وجې ګوره سباخاني د چا شوز به دې زیاتې کتلې لکه د کومې اینکرې شو به دې زیاتې کتلې کوم اینکرې به د باندې ډېره زیاته بده لګېدلې چېرې دا څنګه خبرې کې ډېره د خبرو چل نه ورځي داسې خو راته یوه ما یاده نه کې ګورې نه ته خو مې بیسټ یې اچھا زه دې بیسټ یم او نورې کومې داسې دي چې هغه ته ووایې چې یاره دې ته لا اوس هم د پالیشینګ ضرورت شته نه مخ ته خو ټولې هروغې روانې دي او ما ته لګي ها چې ښه زبردست شو کوي اچھا نو دا خبره داسې ده چې موږ فیورټ دی فیورټ دی خیبر ټي وي که نه او کله د ایکټینګ کوشش کړی دی غواړي چې کله یو داسې کوم ډرامې ته راشي یا داسې نه بالکل نه نه او فیملی اجازه درکړې ده ها جی فیملی وایي چې اوکې ته لاړه شه لکه ما چې خبرې کېدې نو ستاسو ورور زما په خیال ستاسو چې دی نو انټروډکشن کولو نو ورور دی اګري دی تاسو سره ها ټوله فیملی اګري دي ماشاءالله نو ته ماته دا ووایه سباخاني چې ته دومره نروس یې او ته دومره یریږي نو که تاله مونږ یو شو درکړو نه به ته څنګه مخکې بوځې بیا به څه کېږي نو پهلا وار راغله انشاءالله دوه میری ته به ویسه وي ځکه چې پهله نه چېرته په سکرین نه راغلی اچھا پهله دا ستا لومبنی ځل دی او په دویم ځل چې راشي بیا به ته صحیح انشاءالله بس صحیح ده بس ټیک شو جی دا ټرای اگین والا سین به روان وي جی دی به ون بای ون به دی مونږ راغواړو جی خو دا هم غټه خبره چې په سکرین باندې راشي په سکرین باندې یو خبره کول دا ډېر غټ همت او جرأت دی له پکار دی ځکه چې دا کیمرې کله کله خلکو ته داسې لګي چې دا بس توپې دي که نه او بس دې نه بس ګولی وتل دي او بس شهید کېدل دي که نه خو ویل ډن ښه خبره وه تاسو خپل جرأت همت وښودلو بد نه و جي الحمدلله اوکې جی څنګه چې دا د خیبر مختلف پروګرامونه تاسو کتلی دي ټیلنټ هانټ او یو شی او بل شی او په هغې کې هر ځل ټیلنټ راوتی دی هغه سنګران هم پکې راوتی دي هغې کې هوسټ هم راوتی دي په هغې کې اکټران هم راوتی دي دغه سلسله یو ځل بیا شروع شوې ده چې د خیبر سحر دی جي او په دې کې موږ غواړو چې زموږ هغه ټیلنټ راشي چې هغه تاسو خوښ کړي لکه نور خبره وکړه چې زه د خیبر منیجمنټ ته خواست کوم د خیبر دا چویس په ویورز باندې موږ پرېښودلی دی لکه دا ویورز باندې لکه زه کوم مینا شمس یم د دې ویورز په وجه باندې ټیک شو یا بل سینګر وی د عوام په وجه ایگزیکټلی عوام لایک کینو هغه سینګر او د ولې ورته پبلک پراپرټي وي که نه چې دا د دې چویس باندې هر څه کېږي نو ډیفینیټلی چې تاسو کې ګډس وي او ایم شور چې تاسو له د سنګینګ زیات پوینټس ملاویږي نو چې دی تاسو دغه لیول ته راولي نو بیا د خیبر منیجمنټ څخه چې بیا څوک هم تاسو نشي سارولی بیا د ستاسو میدان دی جی په زور میډم یو خبره اډ کول غواړم ما یو ډایرکټر نه خبره هغه ما ته خبره کړې وه چې کله چې په سټیج باندې ته ولاړې که نه نو هغه ټایم ته بادشاه یې ایگزیکټ دا ولې ما دې ته دا چې زه به څه وایم نو دی به اوري زه څه کوم نو دی به په زوره به اوري
نو ته هغه ټایم بادشاه یې نو تا کې دومره کانفیډنټ پکار ده چې ته ووایې چې بھائی چې زه څه هم کوم نو دوی به ګوري. ایگزیکټلی ما زه خپل ایکسپیرینس تاسو سره شیر کوم. ما پاکستان ټلویزیون نه سټارټ اغوښتو او ما ته د کیمرا هاو نو نه وه پته چې کیمرا پلیسینګ هلکې دا چې زما ډېره سینیر ثروت علي سره به زه تللم ما ته پته وه خو چې کله ما بینګ اکټرس ما هغه سټیج واغوښتو نو ما ډایرکټ کیمرې ته بیک کړو. نو چې ما کله کیمرې ته بیک کړو زموږ ډېر سینیر کیمرامین دی الله دې ولې ژوند ورکړي یایا خان نو هغه ماله راغې ما ته یې بچې وي دا ګوره کیمرې ته خلک مخ داسې رغه کوي دا پلیسینګ وي دا دی هغه دی نو زه دغه شانتې نروس ہوں رپیدلم نو ما ته وہی یہ بھول جاؤ کہ یہاں پہ کوئی بیٹھا ہوا ہے کہتے سمجھو یہاں کوئی بھی نہیں ہے بس تم اکیلی میدان میں کھڑی اور تم اپنے ساتھ کھیل رہی ہو بس هغه خبره وه هغه ورځ وه بس هغه ورځ دې ته روز رشات اوس ټوپکې پرتې بیا ما بریک وانه دا سیفټي دپاره دی کچا غلطه پلته خبره د اټومیټیکلی چلیږي نو همت او هغه وایي که نه زده کړه بیا ګوره لکه ستاسو دپاره زه شوم زموږ پروډوسر شو بل شو دا موقع وي دې نه موږ زده کړه کړو لکه سار شازما حلیم بابي موږ د هغې شوز ګورئ سره ملو شو نو زده کړه ترې ملاویږي نو دغه شان وړې وړې خبرې چې هغه زده کوي او هغه ذهن کې اچوي نو په خپله تا کې هغه بولډنس راځي ستاسو باري ده جي د هوسټنګ څنګه چې دې ته م ویلو چې سپیچ کې ګوره دی چې هر سنګر هغه خو غلطي به نه کوي کو غلطي د نه وشي نه به ځان ریکور کوي ځان به داسې ساتي چې لکه تا باندې یو څوک پوه نه شي چې ما نه څه غلطي وشوله نو اوس ګورو چې د دوی هوسټنګ کې څومره نمبر یې دې ته ملاویږي او دوی هوسټنګ کې څنګه راځي جي ستاسو کرنٹ افیر شوز دي ستاسو جی کرنٹ افیر شوز دي دا ټول پالیټیشنز ستاسو سره راغلي دي په ولاړه به خپل اوپننګ کوئ او بیا به کښېنئ خپل کورسۍ واخلئ او ما سره ټول پولیټیشنز ټول پالیټیشنز دي او بس د پارټیانو نومونه ماله بس ډیش ډیش پارټي ده او بس ډیش ډیش پارټي ده. السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم اسد الله خان بلګزی دی وخت زه تاسو سره د ای وی ټي خیبر ټي وي نه لایو یم دی وخت کې تاسو ګورئ موږ سره د مختلف پارټیانو کسان چې کوم دی ممبران دلته کې موږ سره ناست دي موږ ملکی سیاست څه ته وایي او سیاست ولې کیږي او سیاست کله کامیاب شي او سیاست کله ناکام شي دا خبرې چې دا زموږ په دې معاشره کې هر وخت ځي راځي سیاست دې ته وایي چې موږ به دې وخت کې دا وایو چې یاره دا څلور سیوان پراته دي او شپږ کسان دا به موږ څنګه تقسیموو ډسبرسمنټ دی نو سیاست کې به هغې کې دی چې یو ته به چې تاله سیب نه دی ښه بل ته به چې تاله ښه دی بل ته به چې یار دې سره معده خرابېږي بل ته به دې سره نظر تیزېږي نو هغه به هغه خپل څنګه څیزونو سره تقسیموي هغه دې ته وایي سیاست موږ سیاست په خپل کور کې هم کوو د خپلو ماشومانو سره چې لکه نن سبا تاسو ګورئ چې موسم چینج کېږي یخني راغله کور کې ماسته آیسکریم پروت دی نو زه آیسکریم خورم خو زما ماشوم له نه دی ښه د هغه سینه خرابېږي نو زه به هغه ته سیاست کوم خپله خورم خو هغه بیا نه خوري یو شوګر مریض دی هغه سره ناست دی زه خپله ګوړه خورم هغه ته یم چې ته به نه خورې هغه به څنګه نه خوري دې ته سیاست وایي نو دغه سیاست دپاره چې کوم کسان سیاستدانان جوړېدل غواړي او هغه بیا یو سټیج ته راورسي او هغه بیا پارلیمنټ ته لاړ شي په دغه سیاست باندې د خپل پارټو نه ټیکټ واخلي بیا دغه عوامو سره سیاست وکړي د هغې نه ووټ واخلي او بیا هغه اوټ لاړ شي زموږ اوټونه چې کوم دي هغه په قومي یا په صوبۍ یا په سینټ په ممبرۍ کې چې کوم دي هغې ته هغه اوټ ورسي نو هغه زموږ رهنمایي کوي نو که داسې یو سلسله راشي چې د عوام او د حکومت په خپلو کې اختلاف راشي نو هغه اختلاف د عوام او د حکومت په خپلو کې به څنګه تقسیمیږي دې ته وایي سیاست کول او سیاست کول بیا د چا کار شو سیاستدانانو کار شو نو دې وخت کې موږ سره دغه شان یو څو سیاستدانان د مختلفو پارټو ناست دي زه دې ته هرکلی وایم چې دوی راغه دلته زموږ په پروګرام کې دوی شرکت وکړو دې نه به موږ څه سپورې څه ستغې څه خوږې څه نرمې څه خوږې خبرې اورو بعضې خبرې داسې وي چې حکومت یو څیز د عوام خلاف وکړي خو هغه مجبوري وي لکه موږ نن سبا ګورو په هره پارټي چې راځي نو هغه یې موږ ټیکس ولګولو ټیکس مو ولې ولګولو موږ ته دا پیسې پکار دي نو پیسې پکار دي نو هغه بیا تاسو د عوام نه ولې وباسئ نو مونږ خپل د ای وی ټي خیبر یا نور چینلز چې کوم دي دا چې راځي نو دا مونږ ډایرکټ تاسو ته د پارلیمنټ نه وي دا مونږ تاسو کیمرې ته مخامخ کو او دې نه بیا مونږ نیغ په نیغه تپوس کوو چې تاسو دا ټیکس لګولی شو نو ولې تاسو چې دا څومره خرچې روانې دي د حکومتي سطح باندې تاسو په دې کې ولې کمی نه کوئ تاسو خپل تجارت ولې نشئ زیاتولی تاسو دا دومره ډېرې اوپننګ کوئ نو دا مېلمانه غریبانه خو به تود شي لرګي وشي درته نو زه به دې نه تپوسونه هم خود نه شارټ انټرو به د مېلمنو زر زر کوئ که نو زه راځم دې وخت کې زموږ یو نوې ممبره چې کومه راغلې ده د صوبۍ اسمبلۍ نو مونږ دې سره خبرې کوو چې تاسو پارلیمنټ ته راغئ
او پارلیمنت ته په لومړي ځل تاسو راغی تاسو پارلیمنت دلته کې وکتو د عوام مبارک دلته کې پارلیمنت کې تاسو څه وایي چې د عوام مبارک داسې د اصلاحاتو باره کې څه خبرې کیږي او کنه بس یا ټایم پاسي ده نه بالکل خبرې کیږي ټایم پاسي بالکل نه ده او هر ممبر دا غواړي چې هغه خپل عوامو دپاره څه نه څه وکړي دا زمونږ یو قومي اسمبلی یو ممبر دی او هغه سره چې کوم دی یو وفاقي وزیر هم دی او وزیر هم دی وخت کې هغه د برقیاتو دی نو چونکې موږ ته خو پته نه لګي موږ ته خو دا پته لګي چې بجلی لاړه بجلی راغله لوډ شیډنګ دی ټرانسفارمر چینج کېږي دا کېږي خو چونکې دا خبرې ځي یو ډپارټمنټ ته بل ته سیکرټري ته نو اخره کې دا خبرې راځي وفاقي وزیر ته نو موږ دلته کې د خپل زموږ وفاقي وزیر چې دی دې سره موږ نیغ په نیغه یو او دې نه موږ دا تپوس کوو چې دا لوډ شیډنګ وجوهات څه دي او د دې حل څه دی دا لوډ شیډنګ ولې جوړ شو ولې تاوانۍ اوسه پورې جوړه نه شوه او دا لوډ شیډنګ به ختمیږي کله او ورسره زموږ د بجلی چې کوم دا ټیرف دی د دې باره کې عوام ډېرې زیاتې خبرې کوي چې دا فلیټ ریټ پکار دی یونټ ریټ پکار دی کمرشل پکار دی دې باره کې موږ دې نه تپوس کوو جی بنګش صاحب تاسو دې باره کې څه وایي فرسٹ آف آل تو السلام علیکم انشاءاللہ د لوڈ شیډینګ باره کې کار کیږي لګا دي که تاسو اوس وم ګورئ نو اوس لوډ شیډینګ د پهله په نسبت باندې ډېر کم کیږي زموږ په لاهور کې خو بتی نه ځي ها ماشاءالله دی وای چې زمونږ په لاهور کې بجلی نه ځي نو زما په خیال دی خو بیا جنریټر لګولی یا یو پی ایس لګولی او نو مې چې دغه هم کېدی شي موږ سره دلته کې زمونږ یو نوی ممبر راغلی ده او دی سیکنډ ټایم د خپل الیکشن کړی دی یو ځل یو پارټۍ کې پاتې شو دا ځل بله پارټۍ کې دي نو دی وایي چې زمونږ هغه منشور چې کوم هغه هم ټیک و دا اوس هم ټیک دی نه به موږ دې نه تپوس وکړو چې تاسو تیر حکومت کې وئ او دومره مسایل پاتې شو او نوی حکومت پرې راغو او مغه وسایل پاتې شو چې دا پارټیانې ولې بدلوي نو موږ به دې نه دا تپوس کوو چې دا پارټي چې تاسو بدله کړه نو آیا د هغه پارټي منشور بدل شو او که ټیکټ میلاو نه شو او که نه دلته څه چارم ښکاره شو نو راځئ دې نه تپوس کوو جي السلام علیکم جی تاسو لږ ماته دې باره کې لږ خپله روشنۍ واچوئ جی وعلیکم السلام تاسو چې دا یو پارټي چینج کاو بلې پارټي ته راغی نو دلته کې څه زیات تاسو پرسنل فواید میلو شو او که نه پارټي سوچ داسې و بس پہلا پارٹی کی پیسے کم ملاوي دي کې زیات ملاوي ناظرینو تاسو وکتئ چې دا دومره ښکلې او صفا خبرې چې کوم دی نو هغه دی وکړي نو موږ به دې خامخا داد ورکوو خو دا به موږ خبرې وکړو هر یو ایم پی ای همدغه شاید کې سټریټ فارورډ خبرې وکړي آی ویش بل ورځ بار څه بند شوي ایگزیکټلی همداسې به کېږي خو ویل ډن جي رسېدلي یووالی دی خیر خو ایوری ون نوز چې جسټ فار ا فن کنه ډېر خو ستاسو مارننګ شو دا پولیټیشن چې کوم آغاز و هغه خو ایز اینکر خو یو څیز داسې دی لکه تاسو وختي وایي چې آی وانټ ټو بی لایک ا جمشید علي خان کنه and no doubt you are no I say also اچھا also هم تاسو بیخي غنی ارڅ تاسو دغه د پاسه ورته تاسو مانه یو تپوس کو تاسو خپل تپوس لږ ځان سره ریپیټ کړئ تاسو دا ریپورت کو چې څه جوړېدل غواړئ in shape of نو ما تاسو ته وی چې یاره in shape of جمشید نو زه ته دا وایم چې تاسو په اینکرینګ کې تاسو داغه نه زیات تکړه شوي نه خو زما استادانو نه وای شاګرد استاد له دوه ګوتې سیوا وی ګوري دا یاد ساته ها نه زه خو هغه ورکوټه یم ځکه چې کومه طریقه د جمشید صاحب دا هغه طریقه ستاسو نو مورنینګ شو کې به تاسو سره اوس بس اوس نو ګوري دا نه چې پر پوره د سپیچ تقریر را واخلې او بس دوه موږ هوست چلو شروعات تاسو کو چلو راځي السلام علیکم ګرانو کتونکو تاسو سره مونږ لایو یو د خیبر ټي وي او تاسو مونږ سره چې دا کوم په خشته سکرین باندې دا خشته شکل ګوري نو دا د مینه شمس او دا د هیڅ تعارف محتاج نه ده دا ډېر وخت راسي مونږ په دې خیبر ټي وي کې ګورو او تاسو هم ګورئ او مورنینګ شو کې چې کله مینه شمس نه وي نو د خلکو سحر کېږي نه او چونکې هفتې ورځ ده نو هفتې په ورځ زیاتره سکول یونیورسټي دا هم چوټیانې سکولونه هم چوټیانې افیسز هم چوټیانې نو بیا دا زمونږ خوراکۍ چې کوم دي یا زمونږ وروڼه چې کوم دي هغه د مینه شمس د مورنینګ شو چې کوم دا ډېر په شوق سره ګوري خو موږ چېرې دا تپوس اوسه پورې ونه کړو چې مینه شمس صاحب خپله زندګي چې کوم دغه څنګه دي ټولو مو د نور نه تپوسونه کړي دي چې تا کې دا خامي ده دا کې خوبي ده او ستا دا ټیلنټ دی دا تا کې شته دا تا کې نشته نن موږ د دې نه تپوس کوو
چې ستاسو په خپل پرسنل لایف کې څه خواهشات که تاسو د اینکر دې جاب ته نه وی راغلي ویټي خیبر ته نو تاسو به څه جوړېدل غواړئ چې لکه یو کس وایي زه ډاکټر جوړېږم خو هغه نرس جوړه شي مارکس یې کمي بله وایي زه نرس جوړېږم خو اتفاقا خاوند سره واده ډاکټر نه واده شي ډاکټر جوړ شي خو مارکس یې راشي ها نو ستاسو خپل څه دغه فیوچر اوکې جی ډریمز خو همدغه یې که نه چې زما د وړوکوالي نوم د اینکرینګ یا د هوسټینګ یا د اکټرس جوړېدو یو خواهش و خو سره زما چونکې ما ډېر انټرویوز کې ویلي دي چې که زه اکټره نوم اینکر نوم نو زه کیدی شي که زه لایق وم په سبق کې نو زه به بیا آرمي ډاکټر وم ماشاءالله ماشاءالله او هغې کې مې یو لالچ و د هغې زما ساړیانې خوښې دي او نو زما د هغې سړیانې خوښې وي خدای چې هغه وي که نه وي د آرټ سټوډنټ چې دی هغه ساینس ته نشي ویلی که نه په دغه ځای کې چې دی زه نالایق وم نو نالایقتوب چې دی چلو بیا هم زه دې فیلډ ته راوستم نو په دې فیلډ کې الحمدلله زه اوس د ټولو هغه مور یادېږم ماشاءالله ګرانو کتونکو تاسو د دې د خبرې واورېدې د زنانو چې دی چېرته سبزي لمزي که نه نو دا ټماټر لږ شین دی دا زه نه لم د دې کلر ټیک نه دی مسکی هغه میډیکل پوینټ آف ویو سره لږ ښه وي لږ ښه وي چې ته مالټي وي نو چې دا وګوري وایي نه دا خو لږ سري غوندې دا زه نه هلم دې کلر ټیک نه دی صحیح نو دی کوالټي ته نه ګوري کوانټي ته نه ګوري خو پرنټ کانشیس دي زبردست چې دی پرنټ ګوري بیا هغې سره ډریسنګ چونکې د ښځو یو ویک پوینټ دی لکه زموږ د سړو باره کې دا مشهوري چې لکه ما او حنیف صاحب یو جینز واچو یو هفته هم کار کوي صرف ټي شرټ پې بدل کړو او د ښځو دا کاري نه خو ستاسو کوالټي وخت هلته ظاهره شوه چې تاسو هغې سره کوم هغه بحث وکړلو کومې پیسې هم نه ورکولې او ځان هم پټولو کنجوسۍ چې کومه مظاهره وکړله که نه پیسې ضایع کېدل مې بد لګي ما ځکه چې لکه پیسې په ځای باندې ولګي اچھا ویری ګډ زبردست تاسو چې دی ټیلنټ ډېر ښه جي او د خبرو کولو طریقه یا کنوینس کول یا خبرې څنګه کول یا ډیلیور کول یا هغې باندې عوام په ذهن کې کېنول هغه څنګه دی هغه ټول ګډس هغه ټول سکلز چې دی هغه په تاسو کې موجود وو خو فیصله چې دی هغه به بیا هم عوام کوي زموږ چې کوم د سوشل میډیا او د میډیا چې کوم زموږ ملګري دي د خیبر هغې به دا فیصله کوي چې آیا په دې کې وینر څوک دي او دې کې چې دی فرست سیکنډ تھرډ دا د هغې څوک راځي اوس دا فیصله ستاسو دی جي خو زه به یو وړه غوته کې دمه وکړم او پس د دمې به بیا راځو موږ سره اوسئ